زه خو ستاسو تابعدار یم او هر حکم چې کوئ زه د هغې منلو ته تیار یم. پلار ورته وایي دا ښځه طلاق کړه. زامن داسې زامني د پلار په وینا باندې عبدالرحمن خپلې ښځې ته طلاق ورکوي. یو طلاق ښځه ځي عبدالرحمن د ښځې په جدایۍ کې رسته نه ده، کمزوری کېږي، غمجن، خفا، دلګیر، هر ورځ به د ده په دماغو باندې د عاتقې هغه وفادارۍ او د هغې هغه مینه او د هغې هغه وفاداري به ورته مخکې مخکې کېده چې عبدالرحمن وکتو چې دی رسته رضه کمزوری کېږي او هر مال د عاتقې سره فکر او ذکري. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چا وویل چې تا خو په عبدالرحمن باندې زیاتې وکړو، اخو نه خوراک کوي نه څښاک کوي، خوب یې رک دی. ابوبکر صدیق یو ځل روان دی، ګوري چې عبدالرحمن په نور کې پروت دی په ځمکه باندې او د ډېر وجد او د شوق نه یو قصیده وایي. هی ته پته نشته چې پلار زما دا قصیده اوري او خیال هم نشته، هغه په خپل فکر کې بېهوشه دی او د خولې نه دا اشعار وایي: فوالله لا انساک ما غر شارق، فوالله لا انساك ما غر شارق، وما ناحكم ري الحمام المطوق. مر مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير شيء يطلق. لها خلق عف ودين ومحتد، وخلق سوي في الحياء ومنطق. عبدالرحمن په دې شعرونو کې د خپل اندروني مینې اظهار کوي په ژبه او د شعر په جامه کې کوي. فوالله لا انساک ما ذر شارق، زما دې په خدای قسمي ای ښځې عاتقې چې ته به زمانه هیره نه شې تر څو چې نور راخیږي او دا کون او مکان روښانه کوي. وما ناحكم ري الحمام المطوق، او تر څو چې کړکړی د خپل ملګري په فراق کې جړا کوي او فریاد کوي. فلم ار مثلی طلق اليوم مثلها، ما د خپل ځان په شان مغمومه سړی بل نه کتلی چې داسې حسینه او جمیله ښځه طلاق کړي، او د خپلې ښځې په شان مې مظلومه نه ده کتلې چې بغیر د څه وجې نه هغې ته طلاق ورکړی شي. لها خلق عف، زما د ښځې اخلاق پاکیزه دي، دین مضبوط دی او نسب یې اوچت دی. وخلق سوي، او د هغې صورت خوبصورت ده، حسینه ده، حیاناکه ده، او په خبرو کې د ټولو نه زیاته شریفه ده، فصیحه او بلیغه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغوی د درد ترجمان شعرونه اوري نو زړه کې شفقت پیدا کېږي او رحمت. نو هغوی ته وایي بچیا راجعها راجعها یا بنیه، بچیا خله ته رجوع وکړه. طلاق راجي کې سړی رجوع کولی شي. نو عبدالرحمن عاتقې ته رجوع وکړه او بیا عاتقه د عبدالرحمن سره د ډېره زمانه په خوشحالۍ کې تېرېږي تر دې چې عبدالرحمن د طائف په جنګ کې شهید کېږي. نو خپلې ښځې عاتقې ته د عبدالرحمن په شهادت لویه صدمه رسېږي او هغه د دې شعرونو نه په خپله څرګنده ده.
عاتقی پخپل خاون باندې د مرثیه دا قصیده ویلی ده فآلیت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فتى طول عمري ما رأى مثله فتى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى القرن حتى يترك الرمح أحمرا عاتقه وی چې زما د قسمی چې زما زړه به همیشه غمجنی پتا باندې خاوند او زما سرمن به همیشه غبارانو دی زما د خپل سرمن نه خیره لري نکم او په غم کې به دغه خپل ځان خیرن او خچنه ساتم فآلیت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا ولا ينفك جلدي أغبرا فتن دا داسې ځوانو زما خاون داسې ځوانو طول عمري ما أرى مثله فتن چې تمام ژوند کې به داسې ځوان زه ونه وینم حمله کوونکی په میدان جنگ کې او په جنگ کې حمایت کوونکی او حفاظت کوونکی او د خپل ناموس او غیرت او په دردونو او زخمونو صبر کوونکی اذا شرعت فيه الأسنة خاضها او کله به چې نیزې په جنګ کې پورته شو دی او په نیزو کې ورننوتو او د خپل مقابل دشمن سره به مقابله شروع کړه او تر دې چې خپله نیزه به یې د هغه په وینو باندې سره کړه بیا د هغې نه پس د عاتقې سره خلیفة المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نکاح کوي تاسو د عاتقې د شعرونو نه د هغې قابلیت معلوم کړلو قابله جینۍ دیندار جینۍ د هغې د ژبې فصاحت او بلاغت او په خلکو باندې دومره اثر وکړي چې د خلکو زړونه ځان طرف ته مایله کړي شریح مشهور قاضي دی او ډېر لوی علامه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د سفیان ثوری او د سفیان ابن عیینه د درجې عالم دی او ډېر منصف مزاج قاضي دی د خپل واده قصه کوي چې زه چې کله د واده نعمت الله تعالی زما نصیبه کو او ډولۍ راله او ناوی زما کوټې ته زنانه را دن نکړه او بیا زنانه لاړې نو ما اړه کې دا خیال وکړو چې یاره واده خو یو ډېر لوی نعمت دی او دې کې مسنونه طریقه دا ده چې سړی 2 رکعاته نفل وکړي نو لاړم اودس مې وکړو او بیا په نفلو باندې ودرېدم څه ګورم چې ناوی په نفلو باندې ولاړه ده معلومیږي دا په اودس کې راغلی وه او دا د یو ناوي دپاره او د یو زلمي دپاره کامیاب ابتداوي چې هغی اودس وي او 2 رکعات وکړي او د 2 رکعاتو نه پس بیا د یو بل سره خبرې وکړي امام زین العابدین رحمت الله علیه خپل لور ته د واده نمخ کې دا ویلي چې لورې ان زینة الزینة الوضوء په تمام ښایست کې لوی ښایست اودس دی همیشه دپاره په اودس کې اوسېږه شریح وایي چې زه 2 رکعاته کوم نو څه ګورم چې ناوي ولاړه د هغه 2 رکعاته کوي په دې باندې مېړه باغ شو چې الحمدلله د تقوا او د پاکیزګۍ جانب زما بیبي کې غالبه ده او چې د نفلو نه فارغه شوم نو د ناوي د کور وینځې راغې او قیمتي لباس یې ما ته راکړو او په هغې باندې قیمتي عطر لګېدلي و راته یې وې دا جامې واچوه ما هغه جامې بدلې کړي وینځې لاړلې د هغې نه پس ما جامې بدلې کړي او ناوی ته مې آواز وکړو نو ناوی راله او د ټولو نه مخکې هغې خطبه وویل دې خبرې نه وم زه حیرانه کړم او خطبه هم دومره عجیبه چې ښه نه ښه مولا او تکړه نه تکړه طالب داسې خطبه نشي ویلی
خدا خطبه وي د خپل زندګۍ آغاز او د خاوند سره د خبرو شروع د خدای د ثنا نه کوي. څومره لوی کمال په دې وخت کې ډېر صوفي نه صوفي او نیک نه نیک انسان عادي خبرو نه غافل دی، لیکن نانی خپل خاوند ته ډومبنۍ خبره څه کوي؟ الحمد لله احمده واستعينه واصلي على محمد وآله اما بعد فاني امرأة غريبة لا علم لي باخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فاجتنبه فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين. څومره بهترینه خطبه ناوي وي. شریح حیرانه کېږي چې د ښځې ډومبنۍ خبرې هغه د الله تعالی تعریف ته او د خدای نه مدد غواړي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صلوات و سلام درود لیږي او بیا د هغې نه پس مطالبه او خپل درخواست څومره اعلی انداز کې کوي. ورته وایي انی امرأة غریبه، خاونده زه یو ناشنا ښځه یم، ما ته ستا خوی بوی نه دی معلوم، مهرباني وکړه ما ته خپل اخلاق خپل خواهشات څرګند کا چې په کومو خبرو ته خوشحالېږي هغه زه کوم او په کومو چې ته خفه کېږي د هغې نه به زه ځان ساتم. ګوره که تا بل ځای واده کولی نو تا ته بیبیانې ډېرې وي او که ما بل ځای واده کولی نو ما ته خاوندان ډېر وو، لیکن د خدای فیصلې داسې دي چې تو ځای یو ځای کړو، دا د خدای پاک په فیصلو باندې کېږي. نو ستا زما مالک یې او ستا په لاسو کې عقد د نکاح دی. الرجال قوامون علی النساء. نو ته به هغه کار کوې چې کوم د خدای د طرف نه مونږ ته حکم کېږي. اما امساکم بمعروف، یا زما ساتنه په ښه طریقه چې یو سړی ښځه ساتي په ښې طریقه باندې به ساتي، د شریعت د احکامو ما تحت به ساتي، او که پرېږدي نو په ښې طریقه به پرېږدي. او بیا آخر کې وایي یقول قولي هذا واستغفر الله العظیم، د خدای نه بخښنه غواړم د ځان دپاره مو ستا دپاره مو د تمام مسلمانانو. شریح وایي زه مجبوره کړ چې زم هغې ته جواب په خطبه کې ورکړم، ځکه جواب یې ترکي نو ما ورته جواب په خطبه کې ورکړو. ما ورته وویل الحمد لله احمده واستعينه واصلي واسلم على محمد وآله اما بعد فإنك قلت كلاما ان ثبت عليه يكن ذلك حظا لي وإن تدعيه يكن حجة عليك أحب كذا وأكره كذا وما رأيت من حسنة فابصصيها وما رأيت من سيئة فاستريها. مام د خدای ثنا تعریفونه او د الله نه مدد طلب کو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات پاک باندې مې درود ولېږلو او بیا مې ورته وی چې بیبي ناوي ستا خبرې خو ډېرې ښې دي، که ته په دې ټینګه شوې نو دا به زما قسمت ښي، او که د خپلو خبرو نه واوړېدې نو دا به تا باندې دلیلي. ښځې زما دا خبرې خوښې دي او دا مې نه دي خوښې. که ته په ما کې څه ښه وګورې نو ته د هغې څرګندوالی او اظهار کولی شي، او که ما کې څه عیب ووینې نو پټوی. بیا ښځې رانه تپوس وکړو چې کیف محبتک لزیارت الاهل، که زما خپل خپلوان راځي نو ستا دې باره کې څه حکم دی؟ وی ما ورته وی چې ما احب ان یملني اصحاري، زه دا نه خوښوم چې سخرګنۍ ما تنګوي. شریح وایي د وخته نه مې تیزان خلاص کړو، ځکه چې بعضې ښځې دویمه درېیمې ورځې پس بیا د هغې خپلې خپلوانې را روانې وي او همیشه د خاوند کور
د سخرګنۍ د سړو او د زنانو نه هغه ډکي ګورې نو خواخي بورخه په سر کړې ده که ګورې نو هغه پلار یې راغلی دی او وروڼې دي او خویندې دي ټول کور او تمام ژوند هغه د دې په راتلو باندې به زما ګندئ نو ما ورته اولی وی چې زه دا نه خوښوم چې زما سخرګنۍ دی ما همیشه تنګوي او مونږ کره دی راځي بیا راته ووایي چې خپلوانو کې د څوک خوښ دي ګاونډیانو کې د څوک خوښ دي ما ته وښایه چې کوم ستا خوښ یې هغه به مونږ کره راځي او چې کوم ته نه خفه او ستا ورسره نه لګي هغه به نه راځي شعبي وایي شریح وایي چې زما شپه دې سره داسې تېره شوه چې لکه یو سړی په جنت کې وي او تر یو کاله پورې ما د دې ښځې د خولې نه چېرته سپوره ستغه خبره وانه اورېده او ما چېرته هم د دې په تندي باندې چوڼی ونه کتو چې دا زما نه خفئ شریح معمولي سړی نه دی لوی قاضي دی د موجوده دور چیف جسټسان د داسې قاضیانو خپو ته هم نه رسي هغه د تقوا او د غیرت او د خدا ترسۍ او د پاک دامنۍ نمونې وي دی وایي یو ځل زه د خپل دارالقضا نه د فیصلو نه فارغه شم غرمه ده کور ته رالم څه ګورم چې یو بوډۍ ده او زما د ښځې سره ناسته ده او ورسره خبرې کوي زه رالم کور کېناستم تپوس مې وکړو چې دا مېلمانه څوک ته ناوي راته ووایي چې دا زما مور ده او ستا خواښې ده نو ما ورته ووایي مرحبا واهلا وسهلا بوډۍ ما سره رانږدې شوه کټ کې کېناسته او راته ووایي چې السلام علیک یا ابا امیه ما ورته ووایي وعلیک السلام ومرحبا بکی واهلا او د علیک سلیک نه چې فارغه شو نو هغې ابۍ ما ته ووایي چې کیف رأیت زوجتک بیبي دې څنګه ده نو ما ورته ووایي چې خیر زوجة و اوفق قرینه ښځو کې بهترینه ښځه ده او په ملګرو کې سیالي نشته لقد ادبت فاحسنت الادب وريضت فاحسنت الرياضه تا خپل لور ته ښه ادب ښولی دی او تا د دې پوره پالنه کړې ده او تربیت یې کړی دی فجزاک الله خیره خدای دې تا ته د دې خبر له درکړي بیا راته هغې ووایي چې ابو امیه ښځه په دوو وختونو کې کله ناکله په خپل خاوند باندې سر خپې کوي یو خو چې د ښځې ړومبنی بچی وشي او هغه هلکي نو دا بیا ځان درنۍ او خپل وزن سیوا کوي او نخرې پیښې کوي او یا دا چې ښځې ته پته ولګي چې زه د خاوند په نظر کې مقبوله یم او زما سره یې مینه ده نو بیا هم دا نخرې شروع کوي لیکن زه تا ته وایم ابو امیه په داسې وخت کې د چوکۍ نه کارله دا زما لور ده او د دې په مخامخ یې درته وي شریح وایي ما خپلې خواښې ته ووایي چې ستا په لور دی الله تعالی چرته هم د چا لاس پورته نه کړي او زما لاسونه دې اوچ شي چې زه به ستا لور ته ګزار ورکوم شریح خپل ملګري شعبي ته وایي چې شعبي 20 کاله مې تېر شو او د ښځې نه مې چرته په دې موده کې یو ټکی هم ستغ یا کوږ جواب نه دی اورېدلی او زما خوا کې ګاونډي روزانه د هغه په کور کې قیامتي په نسه خبره د هغه کور کې غربوړې شي او په ښځه باندې را باندې کړي او شریح د کمال خوشحالۍ د وجې نه د ښځې په تعریف کې یو قصیده وایي د ښځې وفاداري اخلاص او مینه خاوند مجبوره کوي ابا بې اختیاره قصیدې وایي دی وایي رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم تضرب زينب یا يوم تضرب زينب یا زينب نائب فاعل یا فاعل دواړه ټیک دي رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم تضرب زينب ما سړیو قتل چې په خپل خود باندې را باندې کړي ډب او غرب فشلت یمینی زما خیلاس دی اوچشی کده چرته زینب والا د ښځې نوم یې زینب اضربها
من غیر ذنب اتت به فما العدل مني ضرب من ليس يذنب. زبې وام بغیر د ګنا نه هغه څه ګنا نه کړی او چې پوچو پر باندې کوم دا انصاف نه دی چې یو سړی غیر مجرم وي. فزینب شمس والنساء كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب. زما د خزه مثال په دیندارۍ کې، په تقوا کې، په وفادارۍ کې د نور دی او د نور خزه مثال د ستورو دی. نور چې روخي ستوري نه ښکاري. په یو مجلس کې چې زینب ناسته وي بیا د نور خزو هیڅ قدر او قیمت نه. دا څه شی دی؟ دا جنۍ ته مور او پلار ادب ښودلی، مور او پلار ورته خبرې ښودلې وي، تهذیب او تمدن نه واقفه کړي. بیا د هغې جنۍ ژوند د خاون سره دغسې وي لکه چې حورې په جنت کې د جنتیانو سره اوسېږي. لا فیها غول، چې نه په هغې کې سرخوږی وي او نه په هغې کې څه بکواس وي. نو د نیکو بیبیانو مثال دا د حورو دی او دا ډېر لوی نعمت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې آیت په ترجمه کې به فرمایل ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے خدای مونږ ته په دنیا کې نیکی راکې، حسنات راکې. حضرت علی به فرمایل چې نیکه بیبي، پاکه بیبي، وفادار خزم په دنیا کې یو ډېره لویه نیکي ده او پکار ده چې سړی او ښځه د هر مال دا دعا کوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے زمونږ پروردگار خدایا، اے زمونږ ربا، هب لنا من ازواجنا، وبخې مونږ ته داسې بیبیانې، وذرياتنا او داسې بچي، قرة اعین چې زمونږ د سترګو یخوالی، وجعلنا للمتقین اماما. خلق اے خدای مونږ د نیکو خلقو دپاره نمونه او پیشوا وګرځې. مونږ کې نیکي او تقوا دې درجه کې چې خلق زمونږ اقتدا کوي خو مونږ هغوی دپاره یو نمونه یو. وخت کافی تیر شو او بانګ تم لږ وخت پاتې دی. په دې خبرو باندې زه اکتفا کوم، اگر چې دا موضوع تفصیلی موضوع ده او په دې باندې په دې مختصر وخت کې دومره بیان کافی دی. علاقل تکفیه الاشاره. دعا به وکړو چې الله تعالی دا تقریب د جانبیانو دپاره د خیر او برکت باعث وګرځي. الله تعالی عبدالرحمن صاحب ته د نور دا واده د دنیا او د آخرت ته خوشحالو ذریعه کی او الله تعالی دې په دې باندې خپل برکات نازل کی. خدای بهترین نتایج په مرتب کې، خدای مینه او محبت لري، عزت سیوا کې، د دین د خدمت مواقع نصیبه کې، د قرآن پاک او د حدیث مصطفی خورون کې وګرځي، بهترین واعظ او مقرر کې الہ العالمین مجاهدین او علماء او صلاحا اولاد نصیبه وګرځي. خدای زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کړي. خدای د حرمین شریفین قیام مناسبه کې او د غیب نه اسباب پیدا کړي. څوک چې دلته کې راغلي دي او د حرمین شریفین سره مینه ده، مولا دې مینه کې نورم اضافه پیدا کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادنا خدامو کې موږ ټول حساب کړي. خدای زموږ د ټولو اسلاف وبخي، مشایخ زموږ وبخي چې کوم ډېر د هغوی په قبرونو رحمتونه نازل کړي، کوم ژوندي دي د هغوی عمرونو کې برکت کړي. خدای زموږ د ټولو بچي نیکان کې، دیندارې کې، الہ العالمین د دنیا او د آخرت سعادتونه مناسبه کې، شرح صدر مناسبه کې، حافظې مو مضبوطې کې، خپل لیدار او د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم شفاعت مناسبه وګرځي. خدای مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې میدان محشر کې د خپل اسلافو او د اکابر او د مشایخو سره جمع کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې مونږ یو ځای کې د هغوی د مبارکو لاسونو د حوض کوثر اوبه مو نصیبه کړي. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا رب البيت العتيق اهدنا لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، واهدنا لأرشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم غربتنا في الدنيا ومصرعنا عند الموت ووحدتنا في القبور ومقامنا بين يديك. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفردت به فرجت، أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأعراض وصائر الأسقام والآلام. اللهم إنا نسأل منك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. اللهم اجعل هذا النكاح مباركا ومنتجا لأحسن النتائج. اللهم إنا نسألك خير خواتم هذا التقريب الطيب. اللهم إنا نسأل منك فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وعلما كثيرا نافعا ورزقا واسعا مبارك مبارك مبارك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. بانګونه دي دیو جن بس دا خبره کافی دي. الله تعالی دې ستاسو زموږ ټول دنیا او آخرت کې